ورحمة الله وبرکاته. عزیزانو، نن چې موږ ته راټول شوي یو پر دې وجره پر دې کمبله چې موږ ته ناست یو، نو دا د دې دپاره موږ ناست یو چې شهید نوم یې رسیږ منظور خان شهید شوی ولو په اسکیډنټ کې. نو چې د دې خلکو په دې مجلس باندې سر خلاص شي، نو د د شهادت په باره کې دا خلک راغلي دي دلته موږ ته ننواتي. نو د قریبانو د طرفه، د کورنۍ د طرفه، د انډیوالانو د طرفه دپاره د الله و دې خلکو ته بخښه وشو. نو خدای مې هر کله راوله. عزیزانو، زموږ ته په مابینځ کې دا شخړې راځي او دا ستړي راځي، او زموږ ته د شخړو د ستړو دپاره دغه جلګه ده لکه نن چې موږ پر دې ځای ناست. نو داسې جلګې چې موږ ته سره کوو او پر دې جلګو کې چې موږ ته اتفاق او اتحاد سره کوو، نو الله هم خوشحاله کېږي، د الله رسول هم خوشحاله کېږي. ولې په دې کې بل یو مقصد نشته، د الله د رضا مقصد دی چې الله پاک موږ ته خوشحاله شي. د الله رضا په دې کې بل یو مقصد نشته. نو دا کوشش موږ هر وخت و هر چا ته وایو، و هر سپین ږیري ته وایو، و هر عالم ته وایو، دا د یوه سړي کار نه دی. دلته موږ چې به دا کوټه کې دا هر څه ولسونه، هر څه قومونه موږ سره پراته وي، دغه جلګې به موږ کوو. د دې جلګو په سبب باندې موږ ته له خوشحالۍ راځي، او موږ ته به رڼا راځي، او موږ ته به اتفاق او اتحاد راځي. نو اتفاق او اتحاد چې موږ ته په مابینځ کې رالی، نو بیا خوشحالي هم راځي. یو د بل سره مدد هم کولی شو، او یو د بل سره د ځان دپاره د الله ځغستلی شو. نو زموږ ته مجلسونه چې دي په عدالتوګه سره نه خلاصېږي، نه په تاڼه خلاصېږي، نه تاڼې موږ ته مجلس سره خلاص کړی دی، او نه عدالت موږ ته مجلس سره خلاص کړی. موږ ته مجلس په دې کمبله خلاصېږي. نو دا کمبله موږ ته د سوو کلو څخه موږ ته د پښتانه د ثقافت دا کمبله که د بلوڅ ده، که د پښتون ده، که د سندي ده، دا یوه کمبله موږ ته پاره ده. نو د دې کمبلې حمایت به موږ کوو، دا د کمبلې قدر به موږ د لاسه نه ورکوو، او دا د کمبلې قدر چې دی دا خلک باندې خوندي کېږي. لکه دا موږ چې نن په دې جلګه کې ناست، که سپین ږیري دي، که علما دي، که مشران دي، که ځوانان دي. نو د دې د هر سړي کور ودان عزیزانو موږ ته به راوځو. وخت د دې نه دی چې موږ په غفلت بالا کور پرېږدو. وخت ستړي را روانې دي، ډېرې ستړي را روانې دي. نو دا څنګه چې انسانان ډېر سو، او د غونې ستړي مرګونه هم ډېر سو، مشکلاتونه هم ډېر سو، نو موږ ته به هغه خلک چې یو خبره در ځای رسېږي او چې دې ځای کلای سي دپاره د الله باید هغه سړی یو سړی غفلت نه وکړي، راووځي ولاړ شي، د یو چا کار وکړي، او د چا مشکل په کور کې یا په علاقه کې مشکل ورپېښ شي، باید د کلي مولوي صاحب او د کلي مشر سپین ږیري په هر علاقه کې چې د مولوي صاحب دروازه ور وټکي، د ځان ملګري کې ورسې دا کور دروازه ور وټکي، دا سړي د کور په مشکلات ځان خبر کړي. نو چې دا سړي د کور په مشکلات ځان خبر کړي، نو سړي ته هم دا تسلي شي چې زما په کلي، زما په مسایا، زما په علاقه کې نو داسې سپین ږیري او داسې علما، داسې ځوانان شته چې زما سره دراره ځای غلي، د هغه سړي هم زړه ښه شي، داسې دی لکه پر ټپ چې ملهم کښېږدي، نو هغه سړي هم طبیعت سم شي، او دا مشکلاتونه هم دا رقم حل کېږي. داسې نه حل کېږي چې موږ کور نه راوځو، دا خو زما کار نه دی، د پلانکي کار دی. یا په موږ کې نه کنګلوي شته، په موږ کې یو مسلمان یې، د موږ ته مسلمانان ټول سره ورونی. موږ به دا اتحاد او اتفاق د مسلمانانو د ټولو سره راولو، او دا جلګې چې کېږي د مسلمانانو په مابینځ کې خوشحالي راځي، او د مسلمانانو په مابینځ کې اتحاد راځي. نو چې خوشحالي راله، اتحاد رالی، موږ ته کامیابه کېدی هم سو، پر مخ تللی هم سو. او په نن وخت کې باید زموږ خلک ته زه دا خواست کوم چې تعلیمونه وکړي، او د دې خلکو سره ډاکټران جوړ شي، او د دې خلکو سره انجنیران جوړ شي، د دې خلکو سره وکیلان جوړ شي، علم وکړي، د دې سالمان جوړ شي، علما جوړ شي، مولایان مفتیان جوړ شي. بیا چې دا خلک سره موږ پوښتنه وکړي، مشره موږ ته به داسې لار راښیي چې د الله او د الله د رسول خوښ وي، پر هغه لار موږ روان یو. چې پر هغه لار موږ روان یو چې د الله او د رسول خوښ وي، بیا موږ ته ناکامي ګسه نه راځي. نو الله زموږ ملګری شو. موږ به دا کوشش کوو، شپه ورځ به دا پر ځان یوه کوو، د هر سړي ستړی به د ځان بولو، د هر مسلمان، د هر قریب، د هر سړي ستړی به د ځان بولو، په د علاقه کې به دا ستړي ختموو، او دا کوشش به موږ د جلګو سره موږ دا ستړي ختمېږي. دا د هېڅ شي سره نه ختمېږي. داسې جلګې چې موږ کوو لکه دا نن چې موږ ته په دې مجمع ناست یو، په دا حجره کې موږ ناست یو، دا رقم ښایسته ښایسته جلګې چې وشي، نو په ستړیا کې خوشحالي راځي. موږ خپل شکر دی الحمدلله، دغه نن ورځ موږ د خوشحالۍ ده چې د ټولې دنیا پیسې څوک راکړي، که زه یم، که زما انډیواله چې قدرخان اکا دی، که نور ملګري زموږ په ښه موږ نه خوشحاله کېږو، په داسې موږ خوشحاله یو چې د مسلمانانو په مابینځ کې خوشحالي راشي. دا ټول مسلمانان موږ سره ورونه یي، باید موږ ته د علما قدر اول وکړو.
دا پر موږ حق ده دا د نبي علیه الصلاة والسلام پر مسله موږ ته ناست موږ به د دې قدر کوو د دې څه به موږ ښوونه کوو د دې څه به موږ لارې زده کوو دا به موږ ته لارې راښیي دا لار چې موږ په مخه واسه بیا زموږ په مابینځ کې اتفاق هم راځي او اتحاد هم راځي او په علاقو کې خوشحالي هم راځي اوس هم انشاءالله شکر دی الحمدلله ډېر مجلسونه ودا چې به دا جلګو خلاصېږي پخوا دا جلګې کمزورې وې اوس ورځ په ورځ زیاتېږي په دې زموږ خپله ډېر خوشحاله کېږو چې دا جلګې زیاتې شي نو په دې کې موږ د هر چا سره تعاون غواړو د تجارت سره تعاون غواړو د ځوانانو سره تعاون غواړو د سوشل میډیا سره تعاون غواړو د سپین ږیرو د علماو د هر چا سره موږ تعاون غواړو دا نه معنا چې پلانکی به دا کار کوي یا چې د هر چا په وسه پوره هغه به کوي دا میراث نه دی مورثه نه دی د چا ته ورپاته دی د پلانکي مورثه د ماته راپاتې د چا په وسه کېږي د خیر کار دی وروره که ویستې چې د چا په علاقه کې شخړې راله او د چا په منډیکا کې راله زه مه ورته کښېنئ بس به د سي دا سړي کور ته ځان ورسوئ د دواړو فریق اورئ د دواړو فریق باندې ځان خبروئ دا مجلس ورحل کوئ چې در تاڼې نه ورسېږي نو زموږ دا خواهش دی د دې مجلسو چې دا ښه په خیر حل سي او زه دا څو کسو نومونه یادوم چې څوک دعا ورته وکړي او زموږ سره چې سالسین را سره دی چې قادرخان اکا ساکزی را سره دی پاینده خان اکا غلزی را سره دی د دې سره بل انډیوال دی نوم یې نه دی زده او ډاکټر ثنا چکزی چې دی زموږ سره ډېر تعاون کړی دی په دغه کار کې د ډاکټرانو په باره کې د سرکار په باره کې نو دغسې ځوانان چې په موږ کې یي نو شکر الحمدلله موږ نور هم مخته تللی سو نور هم مخته تګ کوی سو او بل دغه جایز رحمان ډېر کوشش زموږ سره په دې کې په ډاکټري کې کړی دی په سرکار کې را سره کړی دی شپه ورځ را سره یوه کړې ده عبدالله جان اسکزی دغه رقم کړی دی او دغه جمیل خان اسکزي زموږ سره ډېر کومک په دغه کې کړی دی د دې خلکو نومونه ما په دا یاد کړو چې څوک دعا ورته وکړي عزیزانو نن خو اوس موږ ته په دې وطن کې پاتې نور خو سپین ږیري نه راځي نه راژوندیان کېږي نه د قبر سره راځي نو موږ ته به دا کوو دغه شپه او ورځ به موږ ته پر ځان یوه کوو راوځو به راباده به موږ په غفلت نه کښو نو وخت د دې نه دی چې موږ بې اتفاقي سره وکړو وخت د دې نه دی چې ته څوک یې زه څوک یم وخت د دې دی چې موږ ته اتفاق او اتحاد سره وکړو په هر علاقه کې چې اتفاق او اتحاد وي هلته به دنیا خوشحاله وي انسانان به خوشحاله وي مخلوق به خوشحاله وي نو چې خوشحالي راغله نور دې خو ښه خبره ګه سسته نه نور مې ټیم نه ضایع کوم وسلام مننه